چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ځوان شو نو د امانت ډیره چرچا شو په مکه کې چې دا ډیر رښتینی پاکبازه او ډیر امانتدار هلک دی. نو په مکه مکرمه کې یو زنانه وه د هغې نوم خدیجه و، حضرت خدیجه رضی الله تعالی. دا لویه تاجره وه او کونډه وه خو لویه تاجره وه. روایاتو کې راځي وایي په سفر باندې به د تجارت سامان چې ته که نه نو د ټول قریشو د مکې د خلکو به چې څومره ساماني تجارت و دومره به یوازې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه. نو چې کله دی د نبی علیه الصلاة والسلام د امانت او د صداقت خبرې واورېدې که نه نو دی نبی علیه الصلاة والسلام ته پیغام راولېږو وی کو دا ځل تا زما سامان تجارت اوړو که نه او مال چې به تجارت وکړو بل کس ته چې څومره زه مزدوري ورکوم د هغې به ډبل تاله درکړم، د هغې به تاله ډبل درکړم. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دا خبره واورېده نو د خپل نیکو د ابو طالب هغه غریبي ورته مخې ته وه نو دا یې قبول کړه، دا خبره یې قبول کړه. نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها یو غلام و د هغه نوم میسره نو دی ورسره ملګری کوي دی به در سره یو تاسو تجارت ته لاړ شئ. نو چې کله دوی تجارت ته لاړو په دغه ټایم کې د نبی علیه الصلاة والسلام عمر 25 کاله 25 کاله چې کله لومبې سفر باندې دی د تجارت روان شو. د نبی علیه الصلاة والسلام عمر 25 کاله نو چې کله دوی د بصرې خواته ورسېدل، د بصرې خواته او هلته یو ونه وه او د هغې په سوري باندې نبي علیه السلام کېناسته که نه نو دغلته کې بیا یو راهب و د هغه نوم نستوره و. دا نستوره راغی ډایرک نبي علیه الصلاة والسلام خواته ودرېدو وی دې علاقې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام نه وروستو بل پیغمبر نه دی راغلی، لومبې پې بل ته راغلی، لومبې پې ته بل پیغمبر راغلی د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام نه وروستو. دا خبره یې وکړه. اوس د خدیجه رضی الله تعالی چې کوم غلام دی که نه میسره حیران شو چې دا خبره یې واورېده. د میسره نه یې تپوس وکړو وی د ده په دې سترګو کې چې دا کوم سوروالی دی که نه د نبي علیه السلام په دې سترګو کې داسې سرې سرې کرښې به وي ښه داسې لکې دي، دا رګونه غونته نه وي سره سره، دا د نبي علیه السلام په سترګو مبارکو کې وو. نو چې د نبي علیه السلام سترګو ته دې نستوره وکتل که نه دې میسره ته وایي د ده دې سترګو نه دا سوروالی چېرته جدا کېږي؟ نو میسره غلام ورته وایي نه زه خو چې ورته ګورم نو دغه سوروالی پکې دی دا دې چېرته جدا شوی نه دی. نو نستوره څه وایي هو وهو نبی دا دی، دا نبي دی، دا چغې کړې دا نبي دی. بس د هغې یو علامت دا چې د هغه په سترګو کې به سوروالی او دا به ترې لر کېږي نه، دا پیغمبر دی وهو آخر الانبیا او دا د پیغمبرانو آخري پیغمبر دی. دا خبره یې وکړه. بیا نبی علیه الصلاة والسلام تجارت کې په دغې ځای کې مشغوله شو. نو یو تن د نبی علیه الصلاة والسلام سره په دې بیه کې لږ تیز غونته شو که نه هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي ته په لات او په منات باندې قسم وکړه، په لات او په منات او په غزا باندې قسم وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه نه په لات باندې قسم کوم او نه په منات او په غزا باندې قسم کوم. وایي ته په چا باندې قسم کوي؟ وایي زه په خپل یو رب باندې قسم کوم، د الله په ذات باندې قسم کوم. او اتفاقا کو په لات او منات چېرته تېرېږم هم نو ګورم ورته هم نه. چې دا خبره نبی علیه السلام وکړه نو سړی حیرانه شو چې دا دی لا څه وایي چې ته خو زه په لات او منات باندې قسم نه کوم او زه صرف په الله قسم کوم، دلته خو ټول خلک په لات او په منات قسمونه کوي. حیرانه شو. نستوره اوس دې حالاتو ته ګوري. میسره وایي کله به چې د غرمې ټایم شو په موږ باندې که نه د خدیجه رضی الله تعالی دا غلام وایي چې کله د غرمې ټایم به شو که نه نو وریځ به راله د نبي علیه السلام په سر به ودرېده. نو چې موږ به چېرته هم تلو په نبي علیه السلام باندې وریځ روانه وه، دی به په سوري باندې روانه در به وریځ نه لر کېدله. وایي واپس چې موږ رالو که نه نو په مکه کې خبره مشهوره چې د تجارت قافله به پلان کې ټایم باندې به مکې ته رارسي، خلک به په انتظار و، سامان د تجارتدار سړی به په انتظار و، خپلوان به په دې قافله کې تلي وو. یاره لکه اوس د دوبۍ او د ملیشا سړی را روان وي موږ له مخې له نه وځو، داسې قافله به را روانه وه، ټول خلک به په انتظار و. نو خدیجه رضی الله تعالی دا خو زنانه وه نو د خپل کوټې ته ختلې وه، دې مې انتظار کو چې زما قافله را روانه ده. نو چې وایي کتل په مکه کې چې څنګه د نبي علیه السلام قافله را ښکاره شو که نه نو دا ګوري د نبي علیه السلام په سر باندې وریځ را روانه ده. دې کتل حیرانه شوه چې نبی علیه السلام روان دی او په سر یې وریځ روانه ده. دې ټولو ښځو ته اواز وکړي تاسو راشئ تو دا هلک زما په دې قافله کې چې تلې ما چې څوک تجارت له لېږلی و تاسو ته وګورئ ته په سر وریځ را روانه ده، خو دې قدم اخلي وریځ ورسره راځي. ټولو ښځو وکتل، ډېر تعجب یې وکړو. قافله راورسېده
د حضرت خدیجه رضی الله تعالی چې مالی تجارت وکنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په برکت سره هغه به چې مخکې څومره ګټه راوړه د هغې دوچنې راوړه، ډېره زیاته ګټه یې راوړه. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورله معاوضه هم د هغې دوچن ورکړه. میسره راغی د خدیجه رضی الله تعالی چې کوم غلام و او د نبی علیه السلام ټول صفات ورته بیان کړو چې داسې عجیبه عجیبه حالات مې لیدلي. هلته یو راهب و د هغه نستوره نوم و او هغه پکې دا خبره هم وکړه چې دا د آخري زمانې پیغمبر دی. نو چې خدیجه رضی الله تعالی دا خبرې واورېدې که نه، نو د دې تره زوی و د هغه نوم ورقه ابن نوفل، ورقه ابن نوفل هغه ته دا خبرې وکړې. نو هغې ورته خدیجه دا کمې خبرې چې ته کوې که نه، کو حقیقت کې داسې وي نو دا رښتیا پیغمبر دی، دا رښتیا پیغمبر دی. نو چې خدیجه رضی الله تعالی دا خبره واورېده نو په زړه کې د نکاح خواهش راغی. نو پیغام په نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې د نکاح ولېږو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی زه به د خپل ترونو سره صلاح وکړم بیا به تا ته ووایو. نو چې ابو طالب ته وی نو خدیجه رضی الله تعالی په مکه کې په پاک دامنۍ مشهوره وه او په مال سره هم مشهوره وه. نو ابو طالب ورته وی دا ښه نکاح ده، مونږ ته قبول ده. نو په دغه ټایم کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک 25 کاله او د خدیجه رضی الله تعالی عمر 40 کاله، 40 کاله د نبی علیه السلام د عمر ډبل او د نبی علیه السلام دا لومبۍ نکاح وه او د خدیجه رضی الله تعالی دا درېیمه نکاح وه، دا درېیمه نکاح وه. نو نکاح وشوله او د نکاح خطبه چې ده نو دا ابو طالب وویله. د نبی علیه السلام چې کوم تره و ابو طالب هغه دا نکاح په خپله وتړله او خطبه یې وویله. د هر حال د خدیجه رضی الله تعالی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح وشوله. عمر د نبی علیه السلام څومره 25 کاله او د خدیجه رضی الله تعالی عمر څومره 40 کاله. د نبی علیه السلام دا لومبۍ نکاح وه او د خدیجه رضی الله تعالی څومره نکاح وه؟ درېیمه نکاح وه. چې دومره تاریخ درته کم از کم بیا د نبی علیه السلام د سیرت متعلق صحیح یاد وي. الله تبارک وتعالی دې د نورو ویلو توفیق راکړي او الله تبارک وتعالی دې موږ له په د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد